بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نننې ویډیو کې چې کوم ټاپک تاسو سره زه چېړم نو هغه د عزتمندو غوسه، زیاته غوسه کول. دا موږ ډېر غټ مرض دی غوسه، او دا په هر انسان کې عزتمندو. نو دې باب کې به موږ اوس ووایو انشاءالله. تاسو به وګورئ او وګورئ چې دې کې څه ویلي کېږي او دې د بندولو څه طریقه ده. نو عزتمندو دې کې وایي د غوسې بدوالی او د هغې علاج. وي په غوسه کې عقل په ځای نه وي او د انجام سوچ هم نه وي، نو په دې وجه د ژبې نه بې ځایه خبرې وځي. غور هم دې ورته. او د دې د بندولو طریقه دا ده چې د ټولو نه اول داسې وکړي چې چا ته غوسه شوي هغه اول د مخې نه لرې کړه، یا په خپله د هغه ځای نه په څنګ شه. بیا دا سوچ وکړه چې څومره دا سړی زما قصوردار دی، د ده نه زیات خو زه د خدای قصوردار یم، او څنګه چې زه غواړم چې خدای دې زما قصور معاف کړي، دغسې ماله هم پکار دي چې زه د ده قصور معاف کړم. او په ژبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو څو پیرې ووایه، او اوبوس که عزتمندو، اوبوس کولو سره غوسه کمیږي. یا اودس وکړه، غوسه به دې ختمه شي. او بیا په قلاره کو په دغه قصور باندې سزا ورکول مناسب وي. مثلا په سزا ورکولو کې د هغه پیدا وي، مثلا خپل اولاد دې او سمول هم ضروري دي، یا دله په سزا ورکولو کې د بل پیدا وي، مثلا په چا ظلم کړی وي او اوس د مظلوم مدد کول ضرور دي، نو سزا ولا ضرور ورکول پکار دي. نو اول ځان ښه پوهه کړه چې په دومره ګناه څومره سزا پکار ده. د شریعت مطابق، یعنی د شریعت مطابق سزا ولا ورکړه. او یو څو ورځې دغه شان په غوسه بندولو سره به دې په خپله په غوسه قابو راشي. او عزتمندو، وي کینه هم د غوسې نه پیدا کېږي، چې دغسې اصلاح وشي، د غوسې اصلاح وشي، نو کینه به هم د زړه نه وځي. عزتمندو، دا غوسه چې ده که نه، دا زموږ په زندګو کې د هر چا په زندګۍ کې شته. عزتمندو، دلته مونږ ووایو که نه چې غوسه چې ده، غوسه کې عقل په ځای نه وي او د انجام سوچ هم نه وي، نو په دې وجه د ژبې نه بې ځایه خبرې وځي. عزتمندو، لاسونه هم زیاتې کېږي، نو د غوسې بندول ډېر ضروري دي. عزتمندو، دا موږ دې کې ووایو که نه چې ډېره غوسه درشي، نو په ژبه باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو څو پیرې ووایه، اوبوس که او اودس وکړه، اودس سره غوسه ختمېږي. نو انشاءالله موږ په دې خبرو باندې عمل وکړو او خپل زندګو کې دا راولو، او د غوسې باندې قابو دا موږ زده کړو انشاءالله. همداسې طریقې موږ کوو نو زموږ به په غوسه باندې قابو راشي. عزتمندو، د غوسې نه چې ډېر هر څه جوړېږي، جګړې، د دې نه چې ډېر خفګانونه جوړېږي. سړي سوچ ني او غوسه وکړي که نه، او بې ځایه غوسه ډېره زیاته د انسان نه وشي، نو بیا وروسته چې د سوچ په ځای شي، ډېر زیات خفه وي چې دا ما څه وکړلو. نو خپل زندګو کې دا عادتونه جوړ کړئ چې په غوسې باندې قابو راولئ. عزتمندو، د غوسې نه چې کوم نن سبا شعرونه، دا څونه چې زموږ دا خفګانونه دي، دا د غوسې د لاسه جوړېږي. نو خپلې زندګۍ انشاءالله په دې خبرو سره ښایسته کړئ، موږ ته هم ثوابونه میلاویږي او ستاسو زندګۍ به پرې ښایسته شي انشاءالله. السلام علیکم.